سلامونه په خیرونه ستړي مشئ په خیر علي په خیر پښتونخوا ته ګډ مارنینګ سهارم په خیر او ورځم نیک مرغه خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ جوړ ټیپ ټاپ او په مزې کې اوسېږئ لیدونکو یو بل خوندور اپیسوډ سره دا وخت تاسو موږ ګورئ په هم پښتو ون باندې او هم پښتو ون وایي چې یو نوی سفر بالکل همداسې ده کله چې سهار سره موږ راپاسو او خپل ډیسټریکټونه هغه زموږ د ژوند یو نوی سفر چې یو نوی آغاز موږ کوو هغه که موږ کار ته ځو هغه که موږ سکول ته ځو که کالج ته ځو او که په کور کې موږ د کور څه ورته وایي چې هغه منیسټري زموږ سره یو کور سنبالو نو هره ورځ یو نوی سفر دی یو نوی چانس دی موږ ټول دپاره چې څنګه کولی شو موږ خپل ژوند د پرون نه د وروستو نه اوس چې دی مخکې ښه کولی شو یا څنګه ښه کړو نو دا یو چانس وي او د دې نه موقع او د دې نه فایده اخیستل پکار دي که نه سهار خو اول خو چې سر پاسې چې جګ جوړ روغ راپاسېږي ځکه نن سبا خو داسې چل دی وي کس ودو او بیا چې راپاسو نه راپاسېدو نو مرګونه نن سبا داسې شوي دي چې سړي بلیو نشي کولی کله کله د چا باره کې واوري چېرې دا څنګه نو هر سهار چې راپاسي نو مطلب دا چې دا یو نوی چانس دی چې تاسو خپل لایف بیټر کړئ تاسو خپل ځان بیټر کړئ او د هغې دپاره ټوله مهمه خبره دا ده چې تاسو کله راپاسئ یو مثبت یو پازیټیو سوچ سره تاسو راپاسېږئ لیدونکو نن بیا په خیر پښتونخوا کې تاسو زموږ بېلابېل سیګمنټس لرو دا وخت به تاسو زموږ کانټیکټ نمبر هم ښکارېږي کوم چې د ایمیل اډرس دی او زموږ واتساپ نمبر دی په دې تاسو موږ ته میسیجز هم رالیږلی شئ او په پروګرام کې نور تاسو څه لیدل غواړئ څه کتل غواړئ هغه هم موږ ته لیکلی شئ هغه به هم په پروګرام کې زه شاملوم خو نن پروګرام کې چې کوم دی د یو غټ بریک نه وروستو هیرا خان به موږ سره په پروګرام کې وي هغې سره به نن یو موږ ډېر مهمه موضوع چې کومه ده هغه به ډسکس کوو نو که داسې د نورې داسې موضوعات چې هغه تاسو د لایر سره ډسکس کول غواړئ نو هیرا موږ سره پروګرام کې وي هفته کې یو ځل نو موږ هغې سره هم دا ډسکس کولی شو نو لیدونکو همدې سره زه غواړم چې ورکوټې شانتې دمه والم صحیح ده او د مینه وروسته راستانه شو او بیا په خیر پښتونخوا دا اپیسوډ چې کوم دی دا مخکې یو څه زه تاسو ته وایم چې موږ 100 اپیسوډه کمپلیټ کړي ډېر ځل به تاسو زموږ سپیشل پروګرامونه ګوري خو دا وخت تاسو لاړ شئ یو ورکوټې شان دمه والئ د مینه وروسته راستانه شي بیا ما سره میلمانه وي نو بریک ستړي مشئ په خیر علي په خیر پښتونخوا ته او لیدونکو یو سانګ دی چې هغه بیا ډېرو سندرغاړو ووایي ستا د سترګو بلا واخلم بیا د سترګې ولې سرې دي پام چې وار دی خطا نشي ما منلي غرغرې دي د افغانستان یو ډېر مشهور سندرغاړی اول استاد اولمیر صاحب دا سندره ویل د هغې نه پس بیا فرادري او بیا په دلته په کوزه پښتونخوا کې هم ډېرو سندرغاړو دا سندره ویل او دا چې موږ همیشه ورو په بدل بدل کمپوز کې خو هغومره د دې شاعرۍ نه او د دې نه موږ خوند الو اوس چې کوم سیګمنټ دی د سنان خان هغې کې هغه موږ ته په رباب باندې واه دا سانګ چې کوم دی دا غږولی دی راځئ چې دا واورو او بیا د خپل پروګرام مخې ته یوسو
ډیر ښه یقینا او کنه چې لیک ډیر سړی وي او زما خو خپل چونکې د رباب مې خوښ هم دی که نه او داسې میوزیک ته واورې نو څونه ریلیکس شي نو ما خو دې نه انرژي واخیسته تھینک یو سنان خان ډېره زیاته مزه یې وکړله مننه چې همیشه هفته کې تاسو موږ له ټایم راکوئ موږ سره پروګرام کې اوسېږئ لیدونکو تاسو هم موږ سره په خیر پښتونخوا کې اوسېږئ دي کې نور سیګمنټس او میلمانه شته دي خو دا وخت زه یې ورکوټ شان د مالم د مینې وروسته راسانه کېږو په خیر پښتونخوا ستړي مشئ یو وارې بیا په خیر علي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو اوس چې ما سره کوم شخصیت خپرونه کې ناست دی ډېر انټرسټینګ زه به دا ووایم چې تاسو به د هغوی د نوم سره څېرې سره چې دی پېژندګلو لرئ خو نن به موږ په خیر پښتونخوا کې د هغوی پرسنل لایف حوالې سره هغوی سره به لږې خبرې اترې کوو نن به د هغوی پروفایل انټرویو نو ګورو چې هغوی څومره ریلیکس دي کې نو راځئ چې میلو شو د ډیپټي ډایرکټر میډیا پاکستان سینټ محمد اسدالله خان صاحب جی ستړي مشئ وعلیکم السلام ستړي مشئ ډېر په خیر راغلی نو دا راته وایي چې ښه دا یو زمونږ چې دومره ډېر ټایم کېږي چې موږ ټي وي باندې راځو خو اول هم چې څنګه موږ پروګرام شروع کوو نو یو څو سیکنډه موږ لږ شک کېږو که نه چې لایک هغه وي نو څومره چې میډیا سره خو بیا هم یو ډېره غټه ریسپانسبلټي هر ټایم چې ایز تاسو ایز اینکر ایز جرنلسټ ایز سپوک پرسن تاسو راځئ سکرین ته کیمرې مخې ته نو لږ شروع کیږي نو تاسو هغه خبرې که نه تاسو بس اوس شیر یې sometimes we do face problems problem भी रहता but that depends upon the situation as well जैसा कि इसमें situation or questions from journalists का ना چې هغه څنګه questions کیو هغه ټیکل کېدل که نه this is an issue زمونږ شو کې بیا پرابلم په دې نشته چې جرنلست دی نو زه یم نو تاسو هغه سوال که تاسو جواب نه راکول غواړم نو اټس اوکې زه به خپل کوشش کوم چې پوره جواب درکړم صحیح ده اوکې صحیح ده ښه د لکي مروت څخه ستاسو تعلق دی او د لکي مروت باره لکي مروت نه به شروع کو صحیح ده نو ستاسو انیشلی سکولینګ سبق او کالج او دا عمل ته نه ویلي دي ما خو ډېر یو داسې بیکګراؤنډ نه انفیکټ دغه کړی دی خپل د کیریر یا د مقام ته رسېدلی یم جی چې هغه ما فیملی کې مې بي او یا ما په ټرایب کې ډېرو دپاره یو مثال هم وي ولې چې ما چې کوم خپل ایجوکیشن و هغه داسې ما دغه نه دی کړی چې زه به یا مطلب څنګه د اسلام آباد کې دا مختلف برانډز دي یا دغه دي هغه شان ته ما خپل ایجوکیشن دغه نه و سټارټ کړی ما یو ډېر همبل بیکګراؤنډ نه دغه سټارټ اخیستی و او فرست چې کوم ما پرایمري ایجوکیشن شوی و نو هغه یو هلته سکول و د مونږ مالې سره نږدې پاپولرلی نون ایز مندر سکول هغه د یو د هندوانو ګردواره ورته وایي یا عبادت د هغې مندر او ګردواره د سیکانو نو هغه مندر ټایپ دغه ارینجمنټ و نو هغه چې کله دغه وشو مایګریشن وشو هغه بیا پاتې شو نو هغې نه پس هغه بیا ایز ا سکول یوټیلایز کېدلو هغه بلډینګ او یو ډېر هسټوریک بلډینګ هم دی خو بهرحال هغه نه مونږ پرایمري ایجوکیشن وشو for a short break or a short period ما چونکه والد صاحب ډیره غازی خان تونسه شریف کې پاته کېدو نو هلته بیا زه فور ا شارټ پیریډ اف ټایم لاړم خو هلته ما خپل ایجوکیشن چې کوم دی هغه کنټینیو نه کو او بیا واپس لکی مروت ته رالم او بیا مې ټول ایجوکیشن په لکی مروت کې شوی دی پرایمري ایجوکیشن په د مندر سکول کې او هغې نه پس بیا ګورنمنټ های سکول نمبر 1 لکی مروت ډېر فیمس سکول و هلته بیا فردر ایجوکیشن دپاره میټریکولیشن ما هلته نه وکړو او ایون چې کالج چې کوم دی کالج لایف هغه هم ما په ډیګري کالج لکی مروت نه خپل ګریجویشن کړی او بی اے مې کړی و له هغه ځای نه او خو ما خپل ځان کې یو دا دغه محسوسولو چې آی شوډ جوین ا کیریر یا داسې یو پات اختیارول پکار دي چې هلته زه خپله آیډنټټي جوړه کړم او هغه آیډنټټي یا هغې پرسو کولو دپاره مطلب ما خپل کیریر چې دی هغه انیشلی فار اکیډمیک پرپزز جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن اډاپټ کړو
ښه او هغې کې مې ماسټرز وکړو ګومل یونیورسټي ډي ای خان نه او هغې نه پس بیا after 2-3 years I joined Senate of Pakistan. ښه نو د سېنټ پورې ستاسو سفر لکه څنګه چې تاسو چې ایجوکیشن ستاسو د نورو خلکو په شان دی ډېر ایزي یا داسې نارمل نه و تاسو نو دا راته چې جرنالیزم چې تاسو کول هغه ټایم ستاسو اراده وه چې لکه زه خو به ویم یا ماسټر به دې کې کوم خو زم به زه سېنټ ته دا اراده مخکې نه وه که نه اکسیډنټلی بیا تاسو In fact not Senate. Senate ما په ذهن کې نه و بٹ دا ما ضرور دغه یو ایم او یو میشن و چې زه به د پی آر ایز ا کیریئر جوین کوم او هغه ما مطلب چې هغه مقصد کې ما ته کامیابی ملاو شوه او کامیابی هم داسې راته ملاو شوه چې بای د ګریس اف الله سپریم نیشنل انسټیټیوشن کې راته دغه ملاو شو موقع او ډېر لرننګ مې پکې وکړو الحمدلله او فردر دغه پلیټ فارم نه د سېنټ پلیټ فارم نه ماته د هالند سکالرشپ هم ملاو شو and then I got specialization in international corporate communication په نیدرلند هالند چې کوم پاپرلی هالند دغه پیژني نو هالند نه بیا ما سپیشلایزیشن وکړو کرسچین یونیورسيټي اف اپلایډ ساينسز نه هغې نه پس به زه لکه ایم فل مې هم دلته نه بیا وکړو اسلام آباد نه په میډیا سټډیز کې نو ما اوورال ټول اسوسییشن چې د کیریئر وایز هغه ټول میډیا سره راغلی که اکیډمیکلی وي یا پروفیشنلی وي سو آی فیل مور کنوینینټ چې هالند ته تاسو لاړئ که نه نو هغلته د لینګویج د فود او د دې شي څنګه ایډجسټمنټ و هغه ایز ا سټوډنټ چې تاسو لاړئ هلته انیشلی ما دپاره یو مسله وه د فود حلال فود او دا ارینج کول یورپ کې اکثرا چې دی زم تللی منو یو چې یو د فود پرابلم یو د لینګویج او خو ډچ کمیونټي چې دا کنه هغه ډیره اوپن دا او لیبرل دا د حواله سره ډیره اکوموډیټیو ده اټس مور اوپن as compared to the rest of the European side. هغه مطلب چې they can speak English very fluently and they understand. ځکه چې زه ایټلی ته تللی وم نو هغلته مونږ اډرس به چې تپوس کوو نو مونږ به ظاهره خبر مونږ به انګلیش کې تپوس کوو مونږ سره میپ و چې لکه دا دیدي ته ځو دا څنګه هغوی به خپل سپینش کې لګیا وو او خو بیا به چې مونږ خو نو بیا به اشاره کوله او هغوی له ورتله انګلیش او سیم پرابلم مونږ ته پیرس کې هم شوی وه سوري جرمني کې دا پرابلم شته دی جرمني کې خو ډېر زیات و او بیلجیم کې هم دا پرابلم شته دی ولې چې هغوی فرینچ یا جرمن لینګویج چې کومه دی هغه دغه کوي او خو ډچ چې کوم دی هغه ټوټلی یو بیل شانته دغه دی دے آر ویری ډفرنٹ او هغه ته انګلیش چې دی هغه ډېره نو څونه موده م ورسره تېره کړه هغې نو I lived there for 3 months او فود حوالې سره دا و چې انیشلی چې زه هلته کله لاړم نو فار اباؤٹ ا ویک اور سو ما بالکل هغه دغه په شان مې بس بوائلډ رائس مې استعمالول اوکې بوائلډ رائس مې استعمالول نو ما یو ملګری دی هغه ښځه چې ده هلته جرمني کې ده she and her husband they both came to Holland to meet me نو هغه چې راغله نو ما ته وی چې ته خو ډېر ویک غوندې لګې یو هفته مو یشیدلې وریجې خوړلې نو هغه مې مطلب ما به سټورۍ ورته تېره کړله نو she took me to a pizza house اوکې نو ما ته یو پیزا کې خودله ما ته چې کله پیزا کې خودله نو دیٹ واز سیملر لایک تندور والا روټی هغه خو آلموسټ چې کوم هغه پیزې والا ده هغه خو ما ټول خوړو په خپله دی ته مې نه پرېښودو نو هغې ما ته وایي چې ته دا فوډ څنګه دغه کې نو ما فوډ ته ما ته فی الحال یا لږ پرابلم راته شته دی خو بهرحال ګریجولي آی هوپ چې دا مسله به حل شي نو بیا مسله څنګه حل کا blessing in disguise چې there was a Bengali colleague with me okay and she used to cook all the Asian dishes واہ
لکیلی ها and she was very kind چې هغه مطلب ډېر د مونږ خیال وساتلو ډېر مسافرې کې ډېر یا لکه سړی دلته چاینا ته تللی مالته ډېر زیات پرابلم و د فوډ نو سړی به فروټ څومره وخوري سړی به بسکټ څومره وخوري که نه څومره به وخوري ستاسو خو شیدلې وریجې به څومره وخوري که نه دې ځینې کې نو داسې نو ډېر زیات ښایسته دي بډیا فوډ لږ مسله وي دې طرفونو ته بس بیا موږ د خو هلته کې مسله حل شو د فوډ چې مطلب سهار به بیا موږ ته پراټه هم ملاوېدله واه ویری ګډ ښه په هالند کې پراټا په هالند کې پراټا ښه صحیح ده نو ښه اوس دا راته وایي چې تاسو هلته هم لاړئ سبق دلته کې نو څومره اسانتیاوې دي هلته کې ایز ا سټوډنټ چې یو کس هلته سبق وایي او دلته څونه فرق ته ښکاري سټوډنټس دپاره هلته فیسلټیز زیات دي ښه they are well facilitated their institutions are well facilitated the institutions چې دي هغه او دا ضروري ده چې د هغې ژبه به وایې کمپلسري ده to certain extent یو ایگزام دی ډچ لینګویج کلچر اینڈ لینګویج هغه یو بیسیک لیول پورې تاسو باندې یو پیپر یې هغه کلیر کول غواړي and it's not that difficult ښه لکه دا چې څونه تاسو زده کړې ده امین لکه یو دوه ټکي که مونږ اوس ووایو مونږ ته نو څه به وي نو لکه دا چې څنګه یې هیلو های څنګه غي دي هیلو د هغه دغسې هیلو م ورته وایي خو د چا شکریه چې ادا کوي نو هغې ته ډنکې ویل اوکې او هغه چې کله دغه کوي لکه ګډ مارنینګ چاته وایي خوی مورخن اوکې او دا پښتون خلک د هغې لینګویج ډېر زر اډاپټ کولی شي ولې چې هغه د خې چې کومه دی اوکې خې شته دی ښه تاسو ډانکي خود ناخت یعنی ګډ نایټ اوکې تاسو دغه دپاره وویل پوی اون ګډ ایونینګ ښه د اول تھینک یو دپاره تاسو ویل دنکیول زه چې رشیا ته لاړم نو مالته د تھینک یو د هغې زده کړې وه سپسیبه لینګویجز زده کول او یقینا چې انسان ټراول وکړي هغه څه چې ته د کتاب نه لولي او هغه چې ته ټراول وکړي او په خپله لاړ شي فزیکلي او هغه ځینو وګورو دا هغه نالج ټول عمر دپاره تا سره پاتې کېږي او ډېره زده کړه کېږي ایون د بک نه That's very true او ما دپاره خو دا یو آی اوپنر و and I wish so چې دا مونږ په دغه کې هم انوایرمنټس کې هم دا سیزونه راشي چې هغه خلک ډېر کوآپریټیو دی حد پورې چې ما ته یو ایمیل انیشلی دی وکړو چې when I was boarding the flight ایمیل راته وکړو چې ته کله هلته ایرپورټ ته ورسې سخیفل نو هلته any Dutch lady or man or a woman تاسو هغې ته ریکویسټ وکړو یو دا مونږ فون نمبر دی and they will help you to board the right train صحیح نو هغه داسې نه لکه د نیویارک زه نیویارک کې ورکه شوی وم د ټرین چې غلط ټرین کې نه کېږي او زه د لیبرټي سټیچو اف لیبرټي کتو تلم نو یوازې وم نو هغه ما هغه هوټل نه چې راوتم نو هغې ما ته هغه میپ راکړ ته وي که نه چې دا ټرین به والده نو هغه چونکې ویکینډ نو ما خیلی په ویکینډ باندې هغه ټرینز چینج کېږي د هغې نه چې ما کوم ټرین واخیستو نو خدای خبر دي کم ځای ته وړله ما نو بس یو څو کسان مې تپوس وکړو هغه دومره روډ ول که نه نیویارک کې نو بیا ما ژړا شروع کړو نو بیا یو تورې کاکا راغو بیا هغه ما هیلپ آوټ کړم بیا هغه ما ورته واپس هوټل ته ورسوې نو دا مسلې وي ټراولینګ ښه I was surprised چې کله زه د ټرین سټیشن ته لاړم نو هلته ما یو جینۍ را سره ولاړه وه سټوډنټ وه هغه ته ما وویل مې دا زما ایډرس دی او زه دې ځای ته تلل غواړم نو کوم ټرین باندې زه کښېنم نو هغه ما ته وویل چې یو منټ زه درته فون میلاو کوم نو هغې خپل هغه ټایم کې چې کوم هغه آیفون والا دغه چلېدلو خپل آیفون ورسره نو آیفون نه ما ته فون میلاو کړو یو قیمتي برانډ ورسره و نو هغه ما خپل هغه چې کوم کوارډینیټر و هغې سره مې خبرې وکړې کوارډینیټ کو او بیا یې دې ته وایي ته دې ته فون ورکړه که نه ما چې کله هغې ته فون ورکړو نو هغې ما سره ما لګیج هم واخیستلو او زه ټرین ته ورسولم او ټرین چې کوم هغه ټیکټ چیکر و که نه هغه ما ته مطلب چې ویلکم یې راته ووایي چې یو آر آور ګیسټ
او دی ورته وایي چې دی به په دې سټیشن باندې دا هیلپ آؤٹ کې او دی به کوزبه کې اوس په لارې کې هغه یو بل ټیکټ چیکر و هغه سه مشر غوندې کس و نو هغه ټیکټ چیک کول نو زه هغه ټیکټ خو مې دغه نه راخیسته و نو چې کله دغه ته ما ته را رسېدل نو ما هغه ټیکټ چې دی لکه دې دوران کې ما هغه کمپیوټر ول بیګ هم کولاو کړی او ډایرۍ مې هم کولاو کړی و هغې ټیکټ ما ډایرۍ کې دغه کړی و ما ته پته نه وه لګېدلې نو هغه مې مسپلیس شوی تاسو نه لکه تاسو یاد نه ما وې ما نه مسپلیس شو and now ticket checker is coming and he is going to find me اوی اچھا ہے نا نو یو خو دا امپریشن ور باندې بل دا امپریشن و چې بھئی الله دې معاف کړي چې بھئی دا نه وایي چې یاره پاکستانی دی او دا دروغ وایي نو دا دواړه دغه ټینشن را باندې ما چې یاره دی اوس پته نشته ما خبرې باندې به اعتبار وکړي که نه نو هغه ما ته راغو نو ما ورته وویل ما ټیکټ پرچیز کړی دی خو انفارچونیټلی آی هیو لاست اټ نو هغه ما ته وویل ته بس کښېنه کوم ځای ته ځې مې دغه هغه دی ټاون دی دی زه روان یم نو هغه چې لاړو ودین نیکسټ 2-3 منټس ما د هغه ټیکټ میلاو شو نو ما خپل بیګ هغه کې زه ورغلم هغه ټیکټ مې ده ته وښیل چې کله ما ټیکټ ده ته ښیلی و دی ما ته ټیکټ ته کتلی نه دي چې دا ټیکټ ایکسپایر دی نه دی ما ته یې وکتل جنټلمین آی ټرسټ یور ورډز صحیح دروغ نشته پکې صحیح نو دا ستاسو دا خبره یا دا ستاسو جرنی چې موږ واورېده مثلا دا چې هر انډیویژوال که زه دا خبره کوم چې کلم تاسو څه ښه کوئ څه بد کوئ تاسو ډایرکټ خپل کنټري او خپل خلک ریپرزینټ کوئ صحیح ده اټس ناٹ اباؤٹ لایک هیروز اور سټارز چې هغه چې د بهر لاړ شي هغه خپل ملک نو هغه ریپرزینټ کوي هر انډیویژوالي پاکستاني چې کوم دی د هر کنټري چې کوم دی هغه ذمہواری د تاسو خبره واغه خپل ملک او د غیزي خلک ریپرزینټ کوي لګنن هغه خو نشته لري خو نن چې تاسو د هغه باره کې کم تاریخ کوي یا که زما کم ایکسپیرینس شوی زما چې نیویارک نه دی خښوي نو زه نو غواړم چې مونږه ډایرکټ خپل کنټري او خپل سیمه خلک ریپرزینټ کوو خدای ته تاسو سرونه خويندې ما یو ورور دی بل او یو مې خور ده نو دا راته وایي چې د جرنالیزم سینټ ته چې راتلې او داسې ایجوکیشن اکثره نه زموږ دا وخت به ډېر ځوانان هم دا پروګرام ګوري او اکثره خلک دا وایي چې پاکستان کې د زرخې ډېرې پیسې نو سبق نه ویل کېږي او دې ځای ته چې رسېږي او دې مقام ته چې رسېږي نو پکار دا دی چې په ډېر ایکسپینسیو چې کوم برانډډ کالجز دي یا یونیورسټیز دي یا سکولز دي د هغې نه سبق ووایي یا انګلیش میډیم او دا څیزونه نو هغه چې موږ ستاسو جرن نه ته ګورو نو هغه دا خبره خو ستاسو جرني چې کومه ده هغه غلطه ثابتوي بیا وایي چې په ډېر ښه پوسټ باندې لګي نو پکار چې رشوت ورکړي پکار چې واسطه نو ستاسو رشوت او واسطه څوک ول ما هو رشوت او واسطه چې وکنه ما د مور دعا وې ها او تر اوسه پورې مور دعا دي مور مې ژوندۍ ده خدای دې ژوندۍ لري امين او چې چا باندې وفات شوی دی هغه د خدای پاک هغه جانونه آسان کړي امين او اوس هم زه چې نن له کور نه وځم که نه نو زه مور ته وایم چې مورې زه لاړم هغه وایي چې بچې د مخې دې رڼا شه زه مخې دې رڼا شه مخې دې ګلونه شه نو نن هم په هغو دعاګانو باندې زه ګرځم لګیا یم او که دغه مقام ته زه رسېدلی یم یا ماته نوره کومه خدای پاک اسانیانې پیدا کړې دي نو دا ټولې د مور دعا دي د مور دعاګانې دي نه افکورس تاسو محنت دی محنت محنت زه وایم چې شاید ما محنت به دوره نه وي زه ډېر نالایق غوندې سټوډنټ وم مور دعاګانې ډېرې دي ډېر ښه دا تاسو ماشومان دي ما درې ماشومان دي the elder one is in grade 6 ها ماشاءالله دلته اسلام آباد کې اسلام آباد کانوینټ F8 کې دي او درې وړه بلکې اسلام آباد کانوینټ کې دي the second one چې دی هغه په grade 1 کې دی او دا لاست ون چې دی هغه په KG کې دی نو چې اسلام آباد ته راغلي بیخي د اسلام آباد شوي که نه لکه مروت ته چکر لګي دا یو ما ډېره زیاته کمزوري ده چې ما فریکوینټ ویزټس چې دي هغه ټاون ته کم شوي دي خو اټیچمنټ هغه څه دی روایات هغه دي او ټریډیشنز هغه فالو کوم ډېر ښه ډېر څه فرق نشته پکې صحیح لوبې مو کومې خوښې دي لوبې ما خپل خو چې کله زه سکول ته لاړم سپیشلی های سکول ته نو هلته ما
مطلب چې زه په د رایفل ډریل کې وم او په کرکټ کې مې هم حصه اخیستې ده خو کرکټ لکه ما ډېر زیات کړی دی خوښ هم دی او خوښ هم دی. پلیئرز مو څوک خوښ دي او کور کې مې ډېر وان هم په خوړلې ده ښه په کرکټ ښه ښه نو بهرحال ولې سبق په دې نه وي کرکټ په دې ډېر کو بس دا فیلینګ و بل دا چې هغه ټایم کې مشرانو بس دا کانسپټ وکنه چې دا لوبې چې دي دا هلکان خرابوي خرابې سبق نه وباسي که نه اوکې ښه نو ما هغه ټایم کې مطلب آی واز ان ګریډ 4 چې ما به کرکټ کولو نو کور سره مې بس وړوکی شانته یو ګراوند ولته و موږ د مالې ول ټول ماشومان به سره یو ځای او بس هغه ټایم کې به موږ مازدیګر ټایم ته اکثر کرکټ دغه کول نو هغه ما انفیکټ ما نیکه چې و هغه باندې د کرکټ ډېر بد لګېدو ښه او څوک ستاسو he was a traditional man ها and he loved لکه دا اینډه چې مونږ کبډي ورته دا سيزونه دا غي دا به هغه ډېره خوښول اوکې نو مونږ چې کوم مونږ مایند سیټ بل رنګ کرکټ نو کوم پلیئر مخ واخ کرکټ کې هغه ټایم کې خو عمران خان او بلکې ما بچې کومه سکول هغه کاپه باخستلې کنه نو هغه باندې ما درې سلور سټیکر لګولیو هغه موستلی عمران خان بو وسیم اکرم بو جاوید میاداد بو دا سټیکر به ما کاپه باندې لګیدلی و هر ټایم صحیح نو دا پرایمری ټایم خبره گئی ښه نو بیا چې سکول ته لاړم به سکول کرکټ ټیم کې وم ها او التمم نو مطلب دا دی که تاسو لګ نور توجه ورکړی وای د کور نه موهن نه وخوړلی نو مطلب دا چې تاسو په یو کرکټر وې که څنګه کرکټ طرف ته دونه شوق وکړه نه صرف بس نه شوق مې انفیکټ و خو ریسورسز نه ور سره ښه او بل دا دی چې هغه خبره ده چې هغه موږ مشران چې کوم هغه دغه کنه هغه یو بس هغه ټریډیشنل دغه سوچو او سوچو نه الکان را نه خرابېږي الکان را نه خرابېږي او دا لوی بکې او دی خدای لکه دا لوی بکې نو بیا ژوند مخې ته څنګه وړي سبق یا ښه دا راته وایي چې استاد سره لکه دا ظاهره خبره ده چې کله تاسو یو اورګنایزیشن یا یو څه خلک یو خدای چې تا خپل جواب ورکړي تاسو نه څوک تاسو کې جواب ورکړي دا چا په جیز باندې جواب ورکوي کنه یا د چا په ځای باندې د یو څوک د چا پرسنالټي یا څوک چې دا ریپرزینټ کوي دا خبره کې دا سونه ګران دی بازي وخت تاسو لپاره پروفیشنلی خو بس دا وایم چې مونږ سینټ ګروم کړیو ها مو ته ماشاءالله سینټ چې دا هغه یو ګرومینګ را کړی دی یو دغه را کړی دی پراپر یو مزاج را کړی دی هاو ټو ډیل وذ د پیپل اف ډیفرنٹ کلچرز اینڈ بیک ګراوندز دا یو ډیر دغه دی چې هغه په دې کې کاونټ کوي نو ظاهره خبره ده چې وی آر ناٹ سپوز ټو کمنٹ آن انیثینګ او پی آر پرسن چې دی هغه اسم هغه ته کمنټ کول په ایشوز باندې په کارم هغه شی آشانته نه دي چې کم یو د چا حق ته هغه کولای شي نو ظاهره خبره ده چې ډېر ایشوز چې کوم وي هغه یو بل کونوټیشن وي هغه نورا دغه اثرات یا دغه پریوز بالکل وی داسې نو هغه به مونږ کم از کم دغه باندې کمنټ نه کوو مونږ کوارډینیشن پرپزز د لپاره ضرور دغه کو فیسیلیټیشن کار ضرور کو خو کنټروورسیز چې دی هغه وی ټرای ټو اوایډ صحیح دا سي سونه ټایم شوی چې امین لیک څنګه ته د کنټروورسي خبرو کنو مونږه صرف زمونږ د سوسایټي خبره نه اول اوور د ورلد چې څنګه د ډیجیټل دور دی په سوشل میډیا باندې خو چې چام سپوست کو چام سولیکل چام سری ټویټ کنا ټول خلک ری ټویټ کی یا شیر کی خبر داس خوري او تاسو پته چې دا دروغ دي خو څنګه چې تاسو ویل چې مونږ ته دا د غری زمونږ دا پرنسپل دي چې مونږه هغه باندې کمنټ نشو کولای نو کله مړ ډیر زیات کیږي چې یاره د سری له جواب ورکم چې دا حقیقت دا نه دی حقیقت داسې دی sometimes خو
بهرحال دا خو فیلینګز خو سړی جنریټ کیږي خو وی هیو ټو فالو د انسټیټیوشنل ایس او پیز. دا ډیره زیاته خبر ده ځکه چې موږ خپل چونکې میډیا کې زما باره کې روزانه څه ناسته ویږي نه او آی ډونټ نو خیر ما دا خبره چونکې زه د داسې سوسایټۍ نه یم چې زموږ سوسایټۍ کې یو کنزرویټیو د ډیره زیاته هغسې ګروم نه ده لکه څنګه چې نورې سوسایټیز دي د میډیا حوالې سره. نو ما دا ډېره مخکې ډیسایډ کړی و چې زه به چاله ریسپانس نه ورکوم که نه د دغه باندې خو کله کله داسې وګورم خپل ځان باره کې داسې واورم چې بې حده مې کېږي چې اوس لاړ شم دې کس ته زه ریپلای ورکړم چې دا داسې ده که نه بټ بیا زما مور خبر ولا حول ولا قوت وایم بس بیا زه اګنور کړم. سو دس از د بیسټ وے که نه ځکه چې ما کتلي دي چونکې ستاسو خو خپل یو مجبوري خو زمونږ ډېر خلک داسې کتلي چې د دې باندې سټرس او ټینشن د هغې نور هم سیوا کېږي چې لکه تاسو چاله جواب ورکړي بیا هغه او بیا هغه مخکې ځي خبره داسې که نه او دا سیزونه وي. او تاسو خپله کوم سوشل میډیا اپ باندې زیات اکټیو یې؟ زه خو خپل فیسبوک هم استعمالوم او ټویټر هینډل هم دی خو ټویټر باندې زه ډېر کم دغه کوم موسټلی زه فیسبوک استعمالوم. زه فیسبوک او ټویټر ډېر کم خو انسټاګرام باندې یا سنیپ چیټ زما خوښ دی ځکه چې هغه دومره لانجې په هغې کې نشته دی که نه دغه لږ ډېر مور سیاسي دس ټویټر مور سیاسي تھنګ که نه او فیسبوک اوس ډېر عجیبه شوی دی لایک زه هغه د دې وجې نه نه کولوم چې ډېر خبرې پکې داسې راځي چې هغه بیا ما ډیپریس کړي نو هغې وجې نه لږ دا ډیپریشن یا د بیسک وجه دا ده که نه چې مونږ د سوشل میډیا د ایکسپوجر چې دی که نه دا ډېر زیات دی ډېر زیات او موږ پې صحیح پوه یم نه یو که نه صحیح پې پوه یم نه یو هغه مونږ ډېر زیات سیریس هم والو او زه دا وایم چې مونږ کله هغه لږ چې مونږ وروسته لاړ شو که نه یو 15-20 سال مخکې چې کله دا ایپس او دا دغه نه راغلي نو که هغه ټایم کې مونږ لږ وګورو که نه مونږ خپل سوشل اټیچمنټس چې هغه ډېر زیات ولو نو اوس وی آر ټوګیدر بټ وی آر الون. داسې خبره ده بالکل مونږ یو ځای ناست یو خو مونږ یوازې اوس یو روم کې کښېنه نو هر یو کس به خپل موبایل کې به لګیا وي که نه او دې سره ډېر زیات دغه چې کوم دی که نه هغه شیرینګ سره به خلکو انګزایټي به ختم شو ډپریشن به ختم شو خلکو به یو بل سره خپل هغه زړه خبرې به یې وکړلې اوس هغه څیزونه نشته دي اوس د ایموشنل ډسکشن هغه فنګر ټپس باندې مو ایموشنل ډسکشن کوو چې یار بس زه په دې موبایل باندې دا بل کس ته وروځم او داسې مطلب څوک ساپیړ ورکم که نه نو اوس هغه جذبات ډیولپ کیږي لګیا دي ایموشنل کمیونیکیشن لګیا دی هغه سینسیبل کمیونیکیشن نه دی. صحیح دا راته وایي چې د لکې مروت خو پینډ هم ډېره زیاته خلک هلته دغه طرف د وزیرستان طرف ته یا دی تاسو په خپله کوم خواړه خوښ دي د پینډ نه علاوه؟ لکې مروت خو دا پینډه او ما خو په خپل کور کې هم د ارینجمنټ ساتلی دی چې once in a week or after زیات نه زیات چې کومه دی که نه 2 weeks یو راوند د مونږ د پینډې وال لګي د پینډې والې ښه او هغې نه علاوه هم څه خوراک کې خوښ دي؟ خوراک کې هو ما ویجیټیبلز او مختلف all kinds of the pulses. نو دا چې تاسو لاړئ هلته کې تاسو فرینډ خو تاسو له په یورپ کې کوکینګ کړی دی خو تاسو په مسافرۍ کې څه کوکینګ نه دی کړی بالکل سوای د دې حوالې سره زه لږ بدقسمته هم او خوشقسمته هم چې موقع درته میلاو شو خوشقسمته به دي چې په تیاره درته میلاوې ده اوکې نو کله شوق نه دی شوی چې کچن کې څه تیار کړي یا داسې ما ته به چې فری ټایم میلاوېدلو که نه نو ما هلته خپل ځان ته سایکل ارینج کړی و نو بس په سایکل باندې به ما آلموسټ ټول هالند په سایکل باندې غوښتی دی. ښه ډېر ښه ډېره زیاته مننه چې راغئ ډېر ښه ګپ شپ تاسو وکړو ډېره زیاته مننه کور ودان تھینک یو لیدونکو همدې سره اوس یو ورکوټې شان د مالم د مینې وروسته به راسانه کیږو په خیر پښتونخوا سره اوسئ. ویلکم بیک جی ستړي مشئ په خیر علي په خیر پښتونخوا ته
لیدونکو ما تاسو ویلي چې هیره به نن موږ سره پروګرام کې وي او نن به موږ هغې سره خبرې کوو د آئین یا قانون په باره کې د هیره خان چې د هغه فیملی لایر ده وکیله ده هیره ډېره موده پس ستړې مو شي. السلام علیکم. جی بالکل 3 هفتې وشوې. بالکل څنګه یې ته ښه یې جوړی ټیک ټاک. اوکې موږ د پروګرام نه مخکې دې ته زموږ ملاقات هم ډېر کم شوی دی بلکې نه دی شوی تقریبا نو هیره ته ما ته وایي چې ته څه کې نه ما ورته وینم به زه هایکینګ کوم ویکینډز باندې نو مې ته هم راځه نو ما ته وایي مې زه خو چې سهار مونځ وکړم نو ځم نو تا ما ته وایي چې نو بیا څه ته خو ډېر وختي ځي سهار مونځ نه پس خو ډېره ګرانه ده زه خو ګسکټ ته به راړم چې څنګه مونځ وکړم ګرانه شي یخني ده که نه یا بټ د هغې دوه وجې دي یو وجه خو یې دا ده چې سهار ټایم کې چې ته وځې نو سن بلاک ولګوئ که ویم نه لګي نو پرابلم نور نشته دی دویمه خبره دا ده که نه چې دوی نو مخکې چې خلک راپاسي او راځي او بیا سیلفي علي تصویر علي زه واپس راغلم نو زه نه ډسټرب کېږم نو زه راشم نو هغه ټایم چې زه واپس را روان یم هایکینګ نه خلک روان او خلک فرش تاسو به فرش هم یې نه پس به ناشته هم ښه کولی شئ ناشته ښه وکړه ښه مزېدار سړی ډېر فټ وي که نه نو دا یو ځل خو پکې زه ډونګه ته لاړم هغه پایپ لاین والا دغه ته سو ماونټنز هم کراس کړل که نه نه ماونټین نه امین لایک د داسې په ماونټین نه وم وتلی امین زه هلته ګاډي کې تللی وم بیا چې د هغې نه د ډونګه ګلۍ نه ایوبیا ته چې کومه پایپ لاین والا ټریک دی هغې باندې لاړم ښه صحیح ده کوزه شوئ دلته چېرته ځي اسلام آباد دلته کې خو زه د 5 ته لاړم لاست ویکینډ 5 خو بیسټ دی 5 بیسټ دی او 6 ټرای کوي فیصل ماس سره 6 دی ښه دوی وایي چې سیکنډ ډېر ښه دی هغه 2.5 دی 3 3 خو ډېر ټف دی نا زمانه دی خو هغه خو سم وچ دی او بس بره چې ځای نو ماغه پوړی دی او دغه دی اوبه اصلي ښکاري 5 او 6 کې ښه 5 او 6 زما خو اوبو سره دغه نو زه خو پکې راوښویدم هغه چینه ده که څه ده او که نه ځکه چې زما پکې خپل سلیپ شو ځکه منځ کې اوبه راځي که نه خو خیر اوس خو چونکې یخني ده نو اوبه نشته دومره زیاتې اوبه نه وي چې ډېر بره لاړ شي نو هلته سمرز کې اوبسلی هغه واوره هغه شي یا ایګزیکټلی نو دا چې په هیټ فټ پاتې کېږي او هیټ پاتې کېږي او هیټ او فټ پاتې کېږي نو تاسو له به هایکینګ پکار یو هایکینګ سهار یې خوند کوي بیا انور راشي 8 بجې به لاړ شو که نه نو سهار چې مونځ وکړي په کم زه مونځ کوم په کم 6 بجې او 6 بجې زه ګاډي کې ناست یم بس صحیح ده ویکینډ خو دا ویکینډ باندې خو یو ویل لو اټ منټلی سړی ډېر ریلیکس وي او تا فزیکلي ما کې څه چینج نه دی کتلی نری شوئ ولې دې نه وي دا د هایکینګ کمال باي د وی مانن بالکل دا ډریس اچولو د کلر کې بیا مې دا بوساړه دی والا بیا مې دې ته سم دین اغسته دي چانا دا نه دا سه دې ما سره کلر دا اور لده سے ډیزاین هم دا کسه اوکې تhank you so much هیرا چې تاسو رالی هیرا قانون یا د آئین باره کې مونږ خبرې کوو نو زه غواړم چې اولنۍ کوېسچن زه ستاسو نه وکړم هغه دا دی چې که مونږ لیدونکو ته په اسان الفاظو کې لږ مونږ ته دا تاسو ایکسپلین کړي چې قانون یا آئین څه ته وایي ها بیسیکلی آئین چې دی هغه موږ دپاره ځکه ضروري دی څنګه ګوري موږ مسلمانان یو نو موږ دپاره قرآن هم ضروري دی هغه موږ ته یو ګایډنس راکوي چې دنیا به څنګه چلوئ الله سره ستاسو سره ریلیشنشپ دی بیا تاسو به خپل ژوند څنګه تیروئ نو انسان سره څنګه تعلق دی داسې آئین چې دی هغه یو ملک دپاره ضروري دی چې موږ ملک والو خلکو ته ووایي چې تاسو به یو بل کې څنګه یئ ملک به سټیټ به تاسو له څنګه دا حفاظت درکوي پکار ده چې دا ګورنمنټ اتھارټیز تاسو سره به څنګه وي پاور به د طاقت به د چا په لاس کې وي طاقت به هغې استعمال څنګه کوي الیکشنې به څنګه کېږي دا ټولې خبرې چې دي او بل دا چې د ټول نه غټه خبره دا چې آئین موږ ته د برابري او حق راکوي چې موږ ټول انسانان برابر یو که آئین موږ ته دا حق نه راکولی نو موږ به اوبیسلی ټول به په یو بل باندې دغه چې څنګه اوس هم کېږو یو بل کم ګڼو یو بل ټارګېټ کوو په وړو خبرو چې ته دا یې زه دا یم نو دا هر څه به ډېر نارملایزډ په سوسایټي کې او سوسایټي به چې دا تباهی طرف تتلا نو هر یو چیز ریګولیټ ګوره لګوري الله پاک مونږ ته یو ګایډنس لپاره بک راوستو نو مونږ د پاره ځان لپاره هم ضروری دی چې مونږ یو کتاب جوړ کو چې کوم مونږ ته ګایډنس راکړي چې تاسو به څنګه چلی او بل دا چې د انسان او د خپل ملک د دې منځ کې چې کم تعلق دی هغه هم مونږ ته آئین ښیي بیسیکلی جی بیسیک رائټس ټول مونږ ته آئین راکړي یعنی چې مونږ آئین یوازې هغه که مونږ فالو کړو هغه دا دی چې مونږ خو د وطن چې خو واقعا د یو وګړو د وطن په منځ کې څه
ریلیشن دی او څنګه دی او ریلیشن څنګه مخکې شو هغه آئین یا قانون چې دی هغه موږ ته او ټول نه غټه خبره ده چې آئین کې موږ ته یو فائدہ ده چې څنګه موږ د الله خبرې بریچ کو مطلب اونه منو نو داغه سزا ده دا چې موږ آئین کې څه خبرې دي د دې یو لیګل سیګنیفیکانس دی نو هغه چې اونه منو نو داغه هم سزا ده نو دا چې د یو امپورټنس دی د لحاظ چې لیګل هغه شته نو دا خو ته شدیده دغه دې زه بیا غواړم چې لګي بیا هم خلکو ته دغه کوي چې آئین یا قانون د یو ملک لپاره یو خدا تاسو ویل چې د یو وګړو د وطن خپل منځ کې ریلیشن نو د نور هم تاسو ایکسپلین کول غواړئ د دې اهمیت پر اته لګوي بیسیکلی آئین مونږ ته دا وایي چې زمونږ ملک چې دی هغه کې چې کم دا سیاستدان دی یا چې کم دا سرکاري نوکران دي یا کم چې سرکاري ادارې دي دا به څنګه چلی دا به چې دی خلکو سره څنګه خبرې کوي چا سره به زیات طاقت وي څوک به خپل طاقت څنګه استعمالوي دا هر او د دې ضرورت هر ملک ته دی مطلب د دې ضرورت دی د دې ضرورت هر ملک ته د کتا سو ګوري انګلند کې بیسیکلی چې د په برتانیا کې الته چې د نو زموږ آئین لیکل شوی دی الته آئین لیکل شوی نه دی خو خلکو ته پته ده دغه اهمیت هغه ځکه چې آئین یو دومره ضروری سیس دی څه مطلب نه لیکل شوی لکه زموږ یو کتاب دی ټیک دا زموږ یو کتاب کې لیکل شوی زموږ سره 1973 کانسټیټیوشن چرته ملایږي هغه راغونډ دی یو ځکه هر څه دی موږ سره آرټیکل دی بس هغه کې لیکل شوی دی چې انګلند کې د سینه انګلند کې د سینه انګلند کې تر بهتر دی انګلند کې یو چې د کانسټیټیوشنل فریم ورک دی چې کوم کې هغه ته خپل حقوق او هغه خېل کیږي بیل اف رائټس هغه ته وایي او هغه نه علاوه چې د انګلند کې نور چې د کنونشنز دي مطلب موږ عام مرا ژوندۍ کې څه کول لګیو لکه سوسایټي کې چې سره روان دي یا سمخ کې شو پریسیډنټس دي بیا پریروګیټیوز دی رول پریروګیټیو مطلب هغه داږي چې کوین سوي هغه هم داږي د آئین حصہ ده دا سه داږي ډېر تر به تر آئین دی هر څه بس داږي د آئین یو حصہ ده لکه کوین چې سوي لګیا د موږ سوسایټي کې څه نورمز دي کنونشنز دي مخ کې څه شوی و دا هر څه داږي د آئین حصہ ده زه تاسو موږ د آئین او د قانون خبره کوو ګوره یو دا خو د ملک خبره کیږي ایون که یو کور کې قانون نه کنه چې څوک په خپل خو راضي په خپل څوک د تپوسی نه د څوک د تپوسی او هغه کارم نه که تاسو ګوره کنه که په دغه پیمانه د کور په هغه باندې هیره موږ وګورو نو یو رول جوړ شوی چې ردونه ټایم پورې به کور ته راځي داسې بځي کور نه بځي یا خپل روم کې به داسې اوسېږي یا کچن به داسې ساته به څنګه بالکل هم داسې کنه او ګیسټ راځي هغه به څنګه نو دا قانون کوي نو تاسو ګورئ که دا قانون چې په کومو کورونو کې نه به ټول نه زیات خام وي ډېر به خیرني دا خیرن به یا ځکه چې هغې قانون نشته دی که نه چې څوک به کوي یو به یو ته ګوري بل ته ګوري ما ډېر خلک اړو چاته پته نشته چې دا کار د چا دی اګزیکټلی بیا د هغې نه علاوه هغه ریسپیکټ او هغه دغه نشته دی که نه چې لکه موږ کله غلدا وایي چې موږ د کور نه بار وځو نو موږ خپل پیرنټس نه یا موږ کور کې چا نه ولې تپوس وکړو دا د یاري نه دا د یو ریسپیکټ خبره ده بالکل چې یو مشر کس ناست دی نو دا د هغه یو اتھارټي ده نو ته هغې نو دا یو لوبه چې ته د کور نه بار وځو نو ته پکار چې خپل فیملی کې یا هغه کور کې چې څوک غړی دی مشر هغه نه تپوس وکړي یا ایون که تا نه کښې ته هغې ته ووایې چې زه دلته روان یم یا ته چې تاسو ته پته وي که نه نو دا که د کور په سطح باندې دا قانون یا دا دغه نه نو کورونه چې دي د هغې ماحول سره خراب یا نو بیا خو د ملک په سطح باندې خامخا بالکل او وګورئ چې څنګه مونږ پیرنټس ته آنسربل یو کنه داسې مونږ قانون ته آنسربل یو چې قانون هم آئین چې ته خراب کې کنه یا هغې کې چې څه لیکلي دي یا ته خلکو ته پرووایډ نه کې کنه نو ته هلته کې هم آنسربل یې هغه آئین په وجه آنسربل یې او بیا چې آنسربل شي نو بیا هغې خفه مې په دې باندې ښه زه بل تپوس لپاره ځم چې بنیادي حقوق څه دي او چې کوم بنیادي حقوق څه دي چې زموږ په آئین کې درج دي چې زموږ په آئین کې دي هغه ګوري دنیا په سطح باندې خو ټولو نه اول چې دنه موږ به وایو رائټ ټو سکیورټي بیسیکلی زموږ د ژوند یو حق چې د رائټ ټو لیو رائټ ټو لایف چې دا د ټولو نه امپورټنټ دی ځکه چې زه ژوندی یم نو زه به رائټ ټو ایجوکیشن والم زه ژوندی یم نو رائټ ټو انفارمیشن به واخلم رائټ ټو سپیچ به هیلث ایجوکیشن دا هر څه زه به الګ کولی شم چې اول ما سره ژوند دي که نو ټولو نه امپورټنټ خو د رائټ ټو لایف هغه موږ سره په آئین کې آرټیکل 9 کې دی چیپټر 1 بیسیکلی زموږ د آئین چې دی هغه په فنډامنټل رائټس باندې خبرې کوي زموږ چې کوم بنیادي حقوق دي هغه باندې زموږ آئین خبرې کوي نو هغه کې چې د ټولو نه اول آرټیکل 9 دی چې کوم کې لیکلي چې تاسو ژوند ټولو نه زیات ضروری دی چې ژوند دي نو دا نور لاندې چې کوم نور حقوق دي هغه به تاسو ته ملاويږي دین علاوه موږ سره چې د رائټ ټو انفارمیشن دی چې مطلب تاسو چې د میډیا چې د بیسیکلی موږ چې د زوس انفارمیشن ورکوم لګیم دا ما سره یو حق دی چې خلکو لورکوم د خلکو رائټ دی چې هغه د اوري هغه تم حق دی چې هغه د انفارمیشن اوري هغه نه علاوه چې د نو رائټ
رائټ ټو سپیچ د خبرې کولې شم چې زه سم ویل غواړم زه خپل پوینټ اف ویو خپل نظر شیر کول خپل نظریه شیر کولې شم جی رائټ ټو فریډم اف اسوسییشن د مطلب اسمبلی بیسیکلی چرته چې ما ته اوس ولګېدل چې زما څه حق د غځای کېږي لګیا دی یا ما څه زیاتې کېږي لګیا ده نو زه دې راغونډې دی شم هغې نه علاوه فریډم اف اسوسییشن یونین سکیم وي بیسیکلی دا ورکر یونینز نه وي دا تاسو فیکټریانو کې چې ګوري چې یونین دی د ورکرانو دا هم فریډم اف اسوسییشن کې راځي چې تاسو سره حق دی نه علاوه د پروټیسټ حق دی د فریډم اف اسوسییشن کې چې ګینه ته یو راغونډې دی چې د یو کاز د اگینست هغې نه علاوه چې د موږ سره د ډیټینشن بیسیکلی دا ډېر ضروري حق دی چې تاسو چې د پولیس چې د بغیر د وینا نه چې د تاسو ډیټین نه کی مطلب تاسو د گرفتار نه کی ارست نه کی او ډیټین مطلب چې جیل کې دیوار نه چي دا یو ډېر ضروري حق دی ځکه چې ګوري زیاتی چې دا هغه ظلم یا زیاتی د دې هم موږ الله ته انسربل یو ډایرکټ نو دا موږ سره یو لکه پوه نه شم څنګه چې پولیس ته ونیسي او جیل لکه موږ سره رائټ ټو ارست چې دی کنه یا ډیټینشن هغه فیر پکار دی ځکه اوس زه یم نو ما د پولیس اسې بې وجه دی نه نیسي تاسو ګورئ نه اکثر دلته په سفارش باندې یا یو پاورفل انفلوئنشل پارټي دا او یو غریبه پارټي دا نو هغه انفلوئنشل پارټي به چې دی هغه غریبه پارټي نه سکار اغستل غواړي او کاغه ول نه کی نو فضول هغه الزامونه په اولګي بیا پولیس ورولېږي چې دا خو په دې چارجز کې ارست کا اوکې نو قانون د دې حفاظت قانون د دې هم حفاظت کوي چې ته هغه ته بغیر وینا چې تا دا زیاتې کړې دی یا تا دا ظلم کړی یا دا کمپلینټ اغستون هغه اگینست کمپلینټ اغستون بغیر چې تا هغه ارست کې اول د دې خو قانوني طریقه ده کنه چې تا وګوري چې چرته کې جرم کیږي لګیا دی نو ته د لاړ کمپلینټ دی ریپورت دی کې جی اور هغه نه علاوه اف آی آر دی بیا نورې طریقې دي نو هغه چې ته اونکه کې اور ته پولیس د لاړ بے وینا دی ارست کی یا ډیټین دی کی دا تاسو سره یو غټ دی اوس نن سبا سیاستدانانو سره چې یو سیاستدان راشي په بل باندې داسې واچي ټیک د چې هغه ارست کی هغه ډیټین کی او هغه باندې بیا رستو کیسونه چلی دا هم شوی دي چې مطلب ډیټین شو بیا پیرستو کیسونه چې پولیټیکل ډیټینشن چې څه ته وایي د دې غټ مثال شریف صاحب دی کنه شریف صاحب خو هغه نه لکه دا هم داسې شو چې رستو کیسونه ورپسې راوړل کنه نو داسې ډیر خلک دي هغه نو ما ځکه واغه چې ډیر خلکو ته پته ده کنه بالکل پته ده دا اکثره دا مې دی پوری چې تا وایي چې اکثره خلک داسې کیږي چې ټایم به دی چې بیا رستو زرداری شریف دا ټول ډیټین شوی دی په جیل کې نو ټول خپل خو وخت تیر کړی جیل کې ما تاسو د خدای خیر دا چې موږ اوس دې وخت سوای لګوم دې له دې خیر کی راته نو اصل کې دا ډیټینشن چې دا هم یو ظلم دی کنه ګوري اوس ماته نه د پته ما سو جرم کړی دی پولیس راشي ما دې ارست کی بالکل بے ګناه نو د دې هم تاسو سره حق دی د دې قوانین یا د قانون د دې آئین یا قانون حفاظت ولی ضروری دی ها یو خو اول دا تاسو دویم سوال سوري ما جواب ورنکو چې موږ سره کم میسنګ دی په آئین کې موږ سره میسنګ رائټس چې کم دی آی کې ټول نه غټ دا سوال ما نه وکړی وګوره کنه فرندشپ داسي کنه چې موږ زړه نظر ته لاړ دا نو هغه ته پته و چې زما دی ملګری دا سوال وکړي ځکه دا سوال لیکل نو وې دا نو لیکل او زه ولې ځان نه لایک او خیمه او هدا دې نه لایک شي هدا لیکلي دي هدا یاره خو نو خدا دا خو ضروری سوال دی چې کوم موږ سره مې موږ ته د پته چې زموږ آئین کې کوم موږ سره رائټس راغلي دي او کوم موږ نه دي راکړي آئین دا هم ضروری ده خا چې کوم رائټس نه دي راکړي هغه شته دي شته دي کنه دا خو ډیر زیات رائټس دي چې کوم موږ نه دي راکړي چې نور آئین کې به وي موږ سره باندې وي خو ټول نه امپورټنت پاکستان کې فور د ټایم بینګ لایک فور د وخت چې دی هغه د رائټ ټو پرایویسی لکه حفاظت اور لکه یو استاد پرایویسی نه خرابېږي ته ستا پرایویټ لایف کې د څوک کار نه لري دا پکچرز اخیستل دا اسې بیسه د سی سی ټي وي کیمرې لګول ایگزیکټلی موږ په هغه پروګرام کې ډو یو ریممبر دا په پرایویسی کړه د کنه ما بالکل آی کې موږ ویلې نو دا نشته په دې باندې خبره نشته دی بیسیکلی په دې باندې اصل کې ډایرکټ خبره نشته دی چې لکه دا سیز دی پروټیکټ کړي شي حالانکه دا ډېر امپورټنٹ سیز دی سپیشلی زموږ دلته چې کوم ماحول دی زنانو لحاظ سره نو رائټ ټو پرایویسی ډېر زیات امپورټنٹ دی او دا رائټ موږ سره مسنګ دی په قانون کې صحیح دا غ سوال چې ما سره نو اوس چې ما سره کوم سوال دی هغه کوم سوالونه نیم دي او خیر بس سوال ما دا و چې لکه د دې آئین د قانون حفاظت ولې ضروری دی ها حفاظت د ضروری دی ګوري چې څنګه تاسو ویل کنه چې موږ مور او پلار ته بې وینا وځو د کوره او راګي نه وی خبر او مخکې خوده مکه موږ سره صدا څه حادثه وشي نو څوک به خبريږي هغه یو ایڈمنسټریټیو اتھارټي هی میسنګ دا نو ته تاسو حساب کتاب بسوک اخلي د دې نه علاوه موږ سره د چې کم حقوقونه دي چې دا موږ سره آئین
آئین نه وي پروټیکشن نه وي موږ سره د دې رائټس نو موږ چې د څوک بچا سره څه زیاتې مو کې ټیک ده زه به تاسو خو دې ما که قتل کما یا تاسو ته رائټ ټو سپیچ به درنه واخلم انفارمیشن به درنه واخلم چې څه سلیوري به در باندې وکړم سلیوري هم اگینسټ غلامي فورس لیبر مطلب په زوره پچاکار کول دا هم پروټیکټډ دی او دا دلته ډیر زیات کیږي نو دا هم به تاسو باندې خلک کوي تاسو بچاته مطلب یو سیس بنوي چې تاسو ته یو پروټیکشن نه فیل کیږي څنګه چې مور او پلار ژوندي وي کنه نو انسان ته پروټیکشن فیل کیږي چې مور او پلار څنګه یوم پکې مړ شي نو تاسو لګي زماغه شیلډ لاړو پروټیکشن لاړو دا سه آئین هم دی چې هغه تاسو باندې یو د چترې نه وي نو تاسو پروټیکټډ نه یې تاسو بس کولاو یو ولنریبل یې دنیا ته نو دا حقوقونه به تاسو چرته نه کلیم کوي ریټ پټیشنز به څنګه کوي چې تاسو سره دا غي نوی رائټس نه وي تاسو د حفاظت نه کړی تاسو به څنګه پته لګي چې زما دا حق چې د عدالت کې چا خراب کړو دا چا پامال کو د نه علاوه چې د یو کنټری یو ملک چلولو د لپاره هم آئین ضروری دی چې د موږ سره پریزنس وي هغه ځکه چې ګوري چې موږ ته نه پته چې سرکاري افسر چې دی هغه موږ ته څنګه انسریبل دی او یا پرایم منسٹر زموږ موږ ته څنګه انسریبل دی یا الیکشن به څنګه کیږي نو بس دا خو به یو دغه جوړ شي مچھلی منډي به جوړ شي موږ ته بني پته چې ز فلانی افسر لاړه شم نو هغه د ما څنګه ټریټ کوي هغه دغه څه کارونه دي دغه څه پاورز دي او زما حقوق دي او زه د څه غواړم ته زه څه غوښتې شم څه نه نشم غوښتې هر اخره کې اخري سوال دا چې هغه خلک چې هغه د خلاف ورزي وکي نو هغه به څه هرډلز ګوري ها بیسیکلی موږ سره چې د تاسو مخکې موږ په دې ډسکشن آی تھنک کړي چې موږ سره دوه برانچز اف لا دي چې کوم مین دی سیویل او کریمینل دي کې ته ټرای کې دی شي سیویل کې چې دی ټرای کې دی شي کریمینل کې ټرای کې دی شي ان علاوه موږ سره کانسټیټیوشنل لا دا هغه بیسیکلی د کانسټیټیوشن د آئین پروټیکشن د پاره دا یو دریم امپورټنت برانچ دی د لا چې کوم کورټس کې هم ټرای کیږي بیسیکلی چې تاسو سره څوک ځاتې و کې یا تاسو د څوک رائټ انفرنچ کی یا داسې تاسو هغه باندې کیس کولای شي تاسو هغه خلاف اکشن اغستل شي ایون پولیس کې اکشن اغستل کیږي سرټن داسې رائټس تاسو انفرنچ شي لکه چا در کړه چوری وکړه نه یا چا در سره زیاتې وکړو یا چا در باندې فورس لیبر وکړو سلیوري وکړه په دې موږ پورا پروګرام هم کړی دی چې داغه خلاف بسنګ موږ هغه کو اکشن باخلو یا پولیس ته بزو نو داسې چې د آئین هم چې د ټریکول شي انډر کانسټیټیوشنل لا هغه کیسز ټرای کیږي موږ سره په پاکستان کې هغه نه علاوه چې د ریټ پټیشن چې د ریټ پټیشنز بیسیکلی د های کورټ لیول نه سٹارټ کیږي ډیسټریکټ کورټس کې چې د تاسو کیس ټرای کوي ټرایل کورټس دي او های کورټس چې دی هغه اپیلیټ کورټس دي سپریم کورټ هم داس اپیلیټ کورټ دی لاندې چې د کیس ټرای شي ډیسټریکټ کورټس کې هغه چې کومه فیصله راشي هغه خلاف چې د تاسو های کورټ ته تللی شي اپیلیټ مطلب ته پکې اپیل کولای شي د لاندې فیصله خلاف نو هغه لاندې چې دا ټرایل دی بر اپیلیټ دی داغه فیصله خلاف ته بر کورټس کې کولای شي هغه ریټ په صورت کې کول ریټ په صورت کې کولای شي اپیل په صورت کې کولای شي نو ریټ چې دی هغه بیسیکلی تاسو رائټس پروټیکټ کوي ریټس چې دی هغه هیومن رائټس انفرنجمنت دا چې څنګه دا موږ سره حقوقونه دي دا چې کله انفرنج شي نو موږ چې د ریټ پټیشن د پاره زو ډایرکټ ریټ هم کولای شو په کورټس کې ضروري نه چې موږ ډیسټریکټ کورټس کې کیس ټرای کو ریټس کې چې دی بیا موږ پروټیکټډ یو زموږ رائټس پروټیکټډ دي دا چې کوم رائټس په کانسټیټیوشن کې لیکل شوی دي نو دا طریقې دي موږ سره ډیره زیاته مننه ثانک یو نن موږ د آئین او د قانون حواله سره ډیر ډیټیل کې خبرې وشوې هیرا خان سره ثانک یو سو مچ تاسو را لې ډیره مفیدی خبرې وي او خو دې چې تاسو په کار باندې راشي د لاینر تعالی چا لګولې زموږ چې کوم فرند دی نه فرند نه دی لګولې بل چا چې لګولې یو د وګد لګولې دی بل د لند لګولې دی نو ما په خپل لګولې دی نو چې وکیل چې د میک اپ آرټیست کار کوي نو بیا وداسي کیږي چشمه مې چې نه دی اچولي او میک اپ ځان لکو مال خو وی کنه پکور کې کوم یو وګد دی کوم لند دی دا وګد دی اوکې د رائټ ون او لیفټ ون چې دی هغه بالکل شته نه لند دی د یو سترګې د لکېش ته وی نشته به لکېش سره وروړي زه نیکسټ ټایم به د دې خیال کوم او ګورې دنه دا مرګره چې د سره زه ملاو شم د ماته دا ملګری چې دا اوکے دمان واپس راسانے کی سړی مشه واری بیا په خیر علی په خیر پښتون خواته لیدونکو زمونږ ټیم اکثرا زمونږ کوشش دا هم وي چې یو سیګمنټ موږ داسې هم پکار دی چې وساتو چې هغې کې تاسو ته موږ د تاریخي ځایونو چې کوم دی یو معلوماتي پیکیج تاسو له درکو اسلامیه کالج پېښور ته چې څوک هم لاړ شي نو خامخا هلته ځي
او ډیرو خوش قسمت خپل ته سبق ویل دي او التزي او داغي چې کوم بلډینګ دی ناغه ډیر هیستوریکل دغه زه هم لري نو هغه وجه نه ډیر خلک ته کیزي پکچرز علي زمام یا چې سو کاله مخ کې چې کله مونږه ریکارډینګ شروع کړو نو زه اکثر الته مونږ بل ته پروګرامز ریکارډ کول خاص کې دغه بلډینګ چې کم دی او ځکه چې هغه ډیر زور دی خو د دې نه علاوه زه تاسو د دې معلومات درکم راځي چې دا پیکیج وګورو او خوندم ته نه واخلو او زموږ نالج کې اضافه وشي اسلامیه کالج پیښور د کوه سفید او تاریخي خیبر پاس په دامن کې پروت دی کم چې د پیښور صدر نه په 15 کیلومتره فاصله کې په جی ټي روډ باندې ودان دی اسلامیه کالج پیښور د عالمي فضیلت علامت او د تاریخ نه ډک دی دا ودانی کم چې د جنوبي ایشیا مسلمانانو تهذیب یو غوره نښه ده د پښتنو پوهانو د نسل په حیث دا ودانی د زده کړې ستر ځای دی دا تاریخي ودانی ملکی او غیر ملکی کتونکي ځان طرف ته متوجه کوي د پیښور اسلامیه کالج د دریو پوهنتونونو او په کیمپس کې د 100 کالجونو مورنۍ اداره ده پیښور اسلامیه کالج سر صاحبزاده عبدالقیوم کم چې په عام ډول د سر سید او د هغه مخلص همکارانو په 1913 کې جوړ کړی دی دا اسلامیه کالج پیښور د اوقاف غوره بیلګه ګڼل کیږي د پاکستان بانی قائد اعظم محمد علي جناح په 1936 1945 او په 1948 کې د دې کالج لیدنه کړې دا کالج چې په کوم ځمکه جوړ شوی دی د حواله سره د آثار قدیمه وینا ده چې 1300 کال مخکې دا د بودھ مت د مذهب د تعلیماتو لپاره یو لوی خانقاه ویل کیږي چې د خلافت عثمانیه د تحریک نه واخله تر د تحریک پاکستان پورې پر ډیرو تحریکونو کې د اسلامیه کالج پېښور د کوونکو پوره حصہ اخیستې ده د کومې حواله سره چې په 1948 کې قائد اعظم اسلامیه کالج ته راغلی و او د تحریک پاکستان کې شامل زده کوونکو مننه یې کړې وه په تعلیمي دنیا کې دا اسلامیه کالج نن د یوې یونیورسيټي درجه لري ډیره زیاته مننه کوم د خپل ټیم نه چې دومره ښایسته پیکیج هغې موږ تاسو ته تیار کړی نو دا د ګوره که نه تاسو باندې موږ په مفتو کې د اسلامیه کالج چکر موالو نالج کې هم ستاسو اضافه وشوه اوس دا نالج چې ته کې ضایع نه کړې یو ورکوټي جاندوه والی د مینې وروسته راسانه کېږو هم پښتوون یو نوی سفر شراغلاس په خیر علي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو دا زموږ نننی پروګرام تاسو وکتو چې موږ بېلابېلې برخې دي کې تاسو درلودلې نو هغې کې موسیقي هم وه په هغې کې لا هم و په هغې کې چې دی نو موږ تاسو ته موږ خپل محترم میلمه هم تاسو درلوده تاسو د هغې د ژوند انټرسټینګ کیسې هم واورېدلې او د هغې نه علاوه تاسو د اسلامیه کالج پیکیج هم وکتو تاسو موږ سره ملګري کېدای شئ زموږ چې کوم سوشل میډیا ډیفرنٹ پلیټفارمز دي د هم پښتون هغه زموږ فیسبوک پاڼه هم ده زموږ انسټاګرام اکاونټ دی زموږ ټویټر اکاونټ دی زموږ ویب سایټ د هم پښتون چې دی هغه هم تاسو یوټیوب بالکل سبسکرایب کول هیرول نه کوي هیر نه کوي اوکې نو هغه ځکه چې زموږ څومره پروګرامز کې تاسو نه دا میس شوي وي چې کوم تاسو ما سیګمنټ وي تاسو چې او موږ خو ناوخته شو یا ټي وي موږ اوس ولګولو یا موږ وزګانو نو تاسو چې دی هم پښتون یوټیوب چینل ته تللی شئ زموږ په خیر پښتونخوا د اپیسوډ تاسو هلته کتلی شئ نو لیدونکو بیا به انشاءالله تاسو سره په پروګرام کې ملاویږم هغه څنګه چې هیرا د لا باره کې خبرې وکړو که موږ د لا خیال وساتو نو لا به زموږ خیال ساتي همین دا چې موږ اکثره نه داسې کوو که نه چې موږ دې ته نه چې فلاني کس خود خیال ونه ساتلو یا فلاني کس نو
لیو اټ داسې نه ده که مونږ یو ځل نی نو دوه ځله نی نو درې ځله نی په یو ځل خو به داسې کېږي چې مونږ به خپله دې بې پروالۍ د لاسه په څه پرابلم کې نښلو نو خپل هم خیال ساتئ د الله هم خیال ساتئ په لوی الله مو سپارم ټولو ته ښه ویکینډ غواړم ښه ویکینډ ولرئ ښه انجوای کړئ ښه ریلیکس کړئ او یو نوې جذبې سره او یو نوې پازیټیو انرژي سره چې دی خپل ویک چې دی خپل هفته چې کومه ده هغه شروع کړئ انشاءالله زه به په هم پښتو ون باندې ستاسو انتظار کوم تر هغې پورې په لوی الله سپارم د الله په امان